د وی میاشت روزي په برکت باندې الله رب العزت ما او تا ته د خوشحالۍ یو ورځ راکړه او کم کس ټول عمر د روزي په شان زندگی تیره کی د قرآن تلاوت اهتمام کی د ذکر اذکار اهتمام کی د نظر حفاظت کی د جبه حفاظت کی د قرنګي د حرام نزان ساتي د حلالو طلب او کوشش کی او بل مسلمان ته نقصان نه رسي د خیر خواهی او د قرنګي بل مسلمان ته د خیر د رسولو جذبه د پړګي د خلکو سره امداد کول د غریبانو خیال ساتل پکې د تهجد اهتمامي د ذکر اذکار اهتمامي 15 وخته د تکبیر اولا او د جمع اهتمامي په الله قسم دا سکست به الله رب العزت د مرګ نه بعد ټول عمر اختر او خوشحالي ورکی د جنت په صورت کې داغه نعمتونو داغه سره سره الله رب العزت دغه خوشحالي په موقع باندې الله رب سلور اعلان کوي سلور اعلان د مسلمان د روزي په شان د ټوله ژوندۍ تیرا کړی دا صرف د روزي مسلمان نو ما او تاسو صرف د روزي مسلمانان چې میاش مولی درا جمعه تراتک شورو شو تراویح مو یو سورځ یو منځونه مو قران تلاوت مو ذکر اسکارم سحد پورې الله دې قبول کی بخپل ځکه دی داغه من کول نشته ګوره چې هغه مګوي نه هغه کولم بهتر دي دام الله توفیق چاله ورکی خو دا د کمزور ایمان نه خدا د دین په لګ مخ کې د ایمان ترقی پکار دا هغه دا چې انسان 24 غنټه او کالو سر دا د رمضان په شان د ژوندۍ تیر کی الله رب العزت بیا جنت ورکی سلور اعلان بوته کیږي یو لومبه ته پکې همیشه په جنت کې ستا ژوندۍ به همیشه پتا به مرګ ناراضي انسان که ځان ډېر خپل کورم جوړږي او یو اعظم کړي چې زما کور جوړوم جون به کې تیروم وخت په تیروم پدې کې با زما جون تیریږي خوشاله الله دې چا خوشاله نصیب کړي خو محترمو شپېته کاله او یا اتیا کاله پس لاړ شي انسان ختم شي دنیا لاړ شي کورم پادشي بنگلم پادشي منصوبې او کاروبارونه او دکانونه او تجارتونه هر څه پادشو سبا دې پکار راځي ستانه یک اعمال خو آخرت والا کور د جنت والا زندگی هغه جنت پس تا همیشه د پاره نه تا نه سوګه غستی شي نو تاسو گیستی شي الله زمونږ استاد نصیب کی لومبه اعلان بکیږي چې ته به همیشه په جنت کې پتا باندې مرګ ناراضي او دویم انسان وي چې همیشه او پکېما خو یاره اول ځوانو مزه وا د هر څه مزه وا د هر څه مزه وا خیال دې کنه کہ اجرت جماعت دے برابری کور دے برابری گاڑ دے برابری دارنگی ناست ولاړ زیونه دے برابری کاروبار دے خدے بچی دے الله در کړی دی خو چې روز تر د بډاکیږي رو 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 هغه دار سجون هغه مزه ختميږي بیا اکثر پکور کی هغه خزه چټول مرداغه نه یریدا بیا روسته خبره ته وګم نګدي چې دې سوي مړ وزګار دې بوډا شوی دی مونږ لم دماغ خړو ځان لم بس لګیا دی سوینو خو د جون هغه مزه ختميږي بیا وخت په وخت خو الله رب عزت به اعلانو کی جنتیانو ته چې جنتیانو تاسو به همیشه د پاره ځوانان یې بوډاتوب بن راځي او دریم اعلان بکیږي د پاره چې ته به همیشه د پاره صحتمند بیماری کې بنا انسان د بوډاتوب یرم د سری او دریم نه غم د سره د سي دریم چې بیمار نشم الله د طرف نه اعلان کیږي همیشه د پاره به صحتمند بوډا کېږي بنا او بیماری کې بمنا بیماری بنا راځي همیشه د پاره صحتمند وي او سلورم محترمو انسان مال مشتا ځواني مشتا صحت مشتا او د سره یو بل غمی یو بل مسله خامخا چاته لګیدلی هغه دای چې سشیز فکر وسري سغم وسري یاره بچی می دي چې دا کامیاب شي یاره کور کې لګ جنگ جګړې دي چې دا ختم شي یاره دا پلان کی مسله می
روانه ده، عدالت کې کیس دی، کلی کې چا سره جګړې دي، چا سره طرفګنۍ دي، بلا مسلې د خلکو. الله یې ټول خلک د مسلو نه وساتي. نو بیا یې سړي سره غم خامخای. الله رب العزت فرمای سلورم اعلان هغه دا دی چې همیشه د پاره به ته خوشاله، غم به بتا باندې نه راځي. غمجن کېږي بنا، پریشانه کېږي بنا. محترمو دغه خوشاله دغه اختر به کله چې انسان ټول عمر د رمضان په شان د زندگی تیر کړي. محترمو عرض مدا دی چې ما او تا د رمضان په شان د باقي ټول زندگی تیر کړو. ایک ډیر نشو کوي نو لګ لګ عمل خو د رمضان برقرار وساتو کنه. یو عمل پکې آسان، 15 وخت د مونږ اهتمام. نارینم د خپل زنانو، د خپل بچیانو، د خپل زامنو، د خپل نوسو داوی د مونږ لګ د پوس کو لګ شان دي ځان سره جمعات تراولو. بچی راځه مانځه ټیم نشه به جمعون لاړ. د سحر مونږ پابندې سره، د ماخام او د ماوستري مونږ پابندې سره، د ماجګر او د ماسپهین مونږ پابندې سره د جمع اهتمام کو ان شاء الله. آسان عمل دی، دا ګران نه دی. خپل به د مونږ اهتمام کو کنه ان شاء الله. پر رمضان کې مو کړی دی، اهتمام مو کړی دی، کوشش مو کړی دی، الله دې قبول کی. اوس دغه یو عادت ځان کې خراب نکو او هغه مسلسل برقرار وساتو مانځه ده. او دویم عمل هغه دا دی چې کم سے کم ما وتا د قرآن لږ شان تلاوت کو. هغه مو روزانه یو سپاره کو، مقابلې مو کړي دي، چا 2 ورځو کې، 3 ورځو کې، 15 ورځو کې ختم کړي. اوس کډیر نشو کوي نو روزانه یو سپاره وایو، په میاشت کې یو ختم دی، په کال کې 12 ختم شو. کداغه نه کداغم نه پاو پاو وایو، پاو پاو. په الله قسم دام ځان د سلور ختمونه تقریبا جوړیږي. سلور ختمونه په اخر جوړ شي. روزانه یو پاو قرآن تلاوت کو. دا قرآن بیا پریدونه، دا قرآن مونږ ته خیرې کوي. په الله قسم خیرې کوي، دا جمعات خیرې کوي چې یا الله او مسلمان چرته لاړه فریاد کی د الله په دربار کې چې روزه کې خو هر ټیم به راغستم، ویلم به نما تلاوت به کو او ربا هغه مسلمان اوس په نظر نه راځي څه شو. چې ان شاء الله دې خبرې اهتمام وکړو.